عشق پیدا کولی محبت پیدا کولی ځکه بغیر د دین انسان مسلمان پاتې کېدی نشي چې د نبی علیہ السلام محبت او مینه په زړه کې وینا. کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو، الله څنګه جن ورځ ونه چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو، صحابه کرام وی کنه وی په کوم ورځ چې نبی علیہ السلام مدینه منورې ته راغی، وی قسم په الله چې په مدینه منوره کې به د سشي تکتل هغه به خوشاله، د مدینه منورې کوسي خوشاله وي، د مدینه منورې بوټي خوشاله، خو چې په کوم ورځ نبی علیہ السلام وفات شو کنه په مدینه منوره کې تور تیاره وه، هر شي ته به چې د قتل هغه غمجنو، چې هر څه ته به د قتل هغه خپاو. نو نبی علیہ السلام چې په کوم ورځ وفات شو، ابو بکر رضی الله عنه نبی علیہ السلام چرته لګلو په اجازت باندې بار ته تلو. د عمر رضی الله تعالی عنہ دماغ بالکل کار فرې خودو تور راواغست او داسې کړه سی ولور کو منبر ته وختو، وی خلک وی دا منافقین وی چې نبی علیہ السلام وفات شوی دی، وی زه دا خبره خو دې څوک کی، وی زه دې سر وم سر، وی نبی علیہ السلام د الله ملاقات لته څنګه چې موسی علیہ السلام کوه تور ته تلو، نبی علیہ السلام وفات شوی نه دی، دا وی د منافقین یو پروپاګاندا خوره کړی دا، دماغ یې کار فرې خود. د عمر رضی الله تعالی علی رضی الله تعالی عنہ بیهوش شو، بس او بیهوش پروت دی. عثمان رضی الله تعالی عنہ چاړه شو، د جمعات په یو ګټ کې ناشته، څوک چې تنه ست پوس کوي بس خان نه خبرې نشي کولای، چاړه دی د جمعات په یو ګټ کې ناشته. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د بار نه راغی، صحابه کرامو نه تاسو کو وی زما محبوب څنګه دی، زما محبوب څنګه دی، صحابه کرامو نشو ویلې، وی ولې نشي ویلې، وی چې سوای عمر تور رئیستلی دا، عمر تور رئیستلی څوک نوم نشي اغسته. داریک ورغه او د خپل لور کوټې ته ورغه، د عائشې بیبي چې وای قتل په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې صادر پروت دی، دا صادر دې اوچت کو او په نبی علیہ السلام را پریوت او په دې تندیخ کول کو، وی طب حیا و میتا، و زما محبوب سمره په ژوند خولې وي سمره په وفات خولې وي، چې په ژوندانه څنګه خولې وي په وفات دا غین ډیر خولې وي، په دې تندی باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خول کو، علیہ الصلوۃ والسلام په دې تندی خول کو او طب حیا و میتا، سمره چې په مرګ با ژوند خولې وي دا غین زیات په څه باندې خولې وي، په مرګ باندې خولې. او بیا بار ته وروته مسجد ته، چې مسجد ته وروته عمر رضی الله تعالی عنہ وی راکوشه د منبر نه وینه کوزیګم، وی راکوشه وینه کوزیګم. ابو بکر رضی الله عنه جمعه ته سیټ تلاړ او خطبه ویلا او دا آیاتونه ویل، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا پیغمبر دی، بنده دی، د الله بنده دی او رسول دی، صرف باقی ذات هغه د الله ذات دی. کو نبی علیہ السلام د دنیا نه لاړو تاسو بس کوي دین اسلام به پریږدئ. د آیاتونه ویلو عمر رضی الله تعالی یوازې پات شو، ټول خلک لاړ چاته کې ناستو ابو بکر رضی الله. عمر رضی الله عنه فرمایي قسم په الله په دغه ورځ باندې ما د آیاتونه چې ووري د موجوده نن نازل شو، چرته وي د ذهن می د آیاتونه وتی وو موجوده نن نازل شو. داسې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د صحابه کرامو سوا مینوا عشقو. نو خبره می تا کوله چې د داسې پروګراماتو مقصد او مطلب هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره څه پیدا کولی، عشق پیدا کولی، محبت پیدا کولی، ځکه بغیر د دین انسان مسلمان پاتې کېدی نشي چې د نبی علیہ السلام محبت او مینه په زړه کې وینه. پوهیږئ کنه پوهیږئ، عشق پیدا کولی، محبت